جمعې شپه ده پاسې د جمعې شپه د مونځ کوږی که نه نو باید صرف د جمعې د شپې دا تخصیص دا غلط دی ټیک ده چې د جمعې د شپې خپل فضیلت دی لیکن دا خاص کول چې د جمعې شپه دا نور شپې هم د الله تعالی دي څنګه چې د جمعې شپې مونځ فرض دی دغه شان د عامو د هفتې د اتوار د پیر منګل بد دا ټول هم فرض دی لہذا دا تخصیص کول خپلو بچو ته دا ذهن جوړول چې جمعې شپه د مونځ وکړه دا نه ده پکار په هره شپه ورته ویل پکاري هیڅ پته نه لګي چې سهارنۍ شپه به سحر به زموږ په کوم ځای کې راځي کیدای شي چې شپې مونږ ویده شو بیا ډو راپانه سو داسې د دنیا خلک شوي دي ابروز یو قاري صاحب وفات شوی دی او د مانځه په درېیم رکعت کې وفات شوی څومره بختور وی د مانځه په درېیم رکعت کې الله ته پیش کېږي په داسې حالت کې چې به سر په سجود به یې په مانځه په ولاړ الله ته پیش کېږي انسان چې په کوم حالت وفات شي په دغه حالت به راپاڅي بل یو ملګري سوال کړی دی هغه وایي چې یاره د جمعې د ورځې مونږ خو اول 4 رکعاته سنت وکړو بیا پسې 2 رکعاته فرض وکړو بیا پسې 4 رکعاته سنت او 2 رکعاته سنت نو آیا دا 4 رکعاته او 2 رکعاته سنت د دې څه حیثیت دی او کول پکار دی که نه دی کول پکار ځان په دې خبره باندې پوه کړئ دا جمعې مونځ هم دقه دی کوم چې په احادیثو کې وارد دی چې 4 رکعاته د فرایضو نه مخکې د 2 رکعاته فرضو نه مخکې 4 رکعاته سنت کول دي بیا 2 رکعاته فرض کول دي بیا 4 رکعاته سنت او بیا 2 رکعاته سنت دا د جمعې مونځ دی اوس د ماسپښین عام مونځ کوو نو مونږ د ماسپښین او د جمعې مونځ د یو بل سره یو شان کوو نو یو شان کول نه دي پکار د جمعې د ورځې هم دقه مونځ دی او د عامې ورځې دقه 10 رکعاته مونځ دی پوهېږئ په خبره په دې کې دا 4 رکعاته سنت دا مؤکده دي بیا چې کم د 2 رکعاتو فرضونه بعد 4 رکعات دي دا هم مؤکده دي او په دې 2 رکعاتو کې اخري چې کم دي هغه غیر مؤکده دي نو دې مطلب دا نه دی چې ته پرېږده اکثر خلک داسې چې یاره د مشرانو ته ګوري علماو ته ګوري چې هغه د دې ځای نه چې څنګه فرض وشي وځي نو دو دا خیال چې یاره دو دا سنت نه کوي نه هغوی کوي خو سنت طریقه دا ده چې سنت په کور کې کوي سنت طریقه دا ده د سنت په باره کې چې سنت په کور کې خو علما فرمایي چې چونکې د غفلت وخت دی د غفلت وخت دی د هیر ډېر زیات سیوا دي په دې وجې نه په جومات کې کول پکار دی اصلي چې بیا موږ وځو هیر شي رانه نو لهذا دا کم خلک چې دا مونځ وشي او دا خلک کسته فرض د مولوي صاحب دعا ته هم نه ایزارېږي حالانکې نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د هر فرض مانځه نه بعد دعا ضرور قبلېږي نو بهر د خلکو پسې بیا ګرځي یو ته یې ماله مسله وکړه او بل ته یې ماله مسله وکړه او ټسټونه ورکې بل سکې چې یار نوکري مو وشي دا وشي بهي د مانځه نه بعد دعا قبلېږي لږ کښېنه د الله نه دعا وغواړه چې الله تعالی دې مسایل او حاجات پوره کړي صحیح ده که نه انشاءالله نو وضو نه ډارې کو کم سړی داسې دی چې بهي هغه کور کوي نو هغه که وځي خیر دی هغه ته یاد دي خو چې کم سړی مشران اکثر ځي که نه دوی کور بیا کوي خو دا کشران هلکان دوی خو بیا بهر نه کوي کور مونځ نو دې وجې نه دغه سنتو اهتمام کول پکار دی باقاعده په دې باندې احادیث موجود دي او ثابت دي د احادیثونه بالکل دا 6 رکعاته سنت د فرض مانځه نه بعد د احادیثونه ثابت دي صحیح ده الله دې عمل